बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मंगा द फिज़िक्स द 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2 मंगा शुरू कऊ और लेसन नंबर ज़मंग सा 11 दे। यो लसम लेसन दे देन मखकी लस लेसन्स शवी दी। नन ज़मंगा द साउंड चैप्टर दे और चैप्टर ज़मंग सर दे साउंड और दलता ज़मंग सर कम टॉपिक चे दे नो साउंड वेव्स। साउंड वेव्स पा असल के मैकेनिकल वेव्स दी। मैकेनिकल वेव्स पर 13 चैप्टर के मुंग खबर कड़ी वा कि मैकेनिकल हाग किस्म वेव्स दी फॉर विच द मीडियम इज रिक्वायर्ड। That type of waves for which the medium is required are called mechanical waves. د کوم د پاره چې میډیم پکاري هغه ته مونږه میکانیکل ویوز وایو. نو ساوند ویوز هم زمونږ سره میکانیکل ویوز دي. د دې لپاره میډیم پکار دی. عام طور میډیم خو د دې لپاره مونږه ایر اخلو ځکه چې خبرې کمې مونږه کوو یا اورو. نو د هغې ساوند دپاره میډیم څه دی؟ ایر دی. خو د ایر نه علاوه لیکوډ هم د دې لپاره میډیم کیدی شي او دغه شان سالډ هم د دې لپاره میډیم کیدی شي. دا ساوند ویوز بیا په میکانیکل کې زموږ سره لانګیچیوډینل ویوز دي. لانګیچیوډینل ویوز هم په 13 چپټر کې تاسو ویلو in which the disturbance vibrate parallel to the direction of propagation of wave. هغه قسمه ویوز په کم کې چې particles of the medium یا disturbance چې کم دی د هغې vibration parallelly direction of propagation of wave ته په کم ډایرکشن کې چې ویو روان دی نو په هغه ډایرکشن کې دی ته particles of the medium vibration کوي. د ساوند ویوز دپاره به مونږ دا وایو چې particle of the medium. نور هلته ډیفینیشن کې مونږ وایو چې د ډسټربنس خبره هلته مونږ کوو ځکه چې په هغې کې بیا زمونږ سره دغه هم کیدی شي نور قسمه ویوز هم کیدی شي. نو لازمي نه ده چې په هغې کې پارټیکلز موجود وي. نو دلته ساوند ویوز چې دا خو زموږ سره میکانیکل ویوز دي. د دې لپاره میډیم لازمي دی، میډیم ورله پکار دی. نو دلته بیا موږ دا ویلی شو چې فار وچ there types of waves in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave. چې کوم ډایرکشن کې ویو پروپیګیټ کیږي خورېږي نو په هغه ډایرکشن کې ورسره particles of the medium چې دی هغه وایبریشن کوي. د ساوند ویوز دپاره درې خبرې در ځان سره یاد ساتئ چې یو به زموږ سره وایبریټینګ باډي پکاري. وایبریټینګ باډي د دې دپاره پکار ده. څومره ساوند ویوز چې پیدا کیږي نو هغه به د یو وایبریټینګ باډي د وجې نه پیدا کیږي. چې وایبریټینګ باډي نه نو ساوند نشي پیدا کیدی. که تاسو د خپل خبرو دغه واخلئ چې موږ دا کمې خبرې کوو نو د دې لپاره ووکل کارډز په مرۍ کې دلته موجود دي. هغه ووکل کارډز کې وایبریشن پیدا کیږي او هغه وایبریشن نه بیا موږ خبرې مختلف قسمه ژبه او په دې کې مختلف دغه انوال دي حلق وغیره نو هغه مختلف قسمه خبرې بیا جوړوي. دغه شان که سکول بیل تاسو واخلئ نو سکول بیل چې په کوم ټیم کې دا په هغه هیمر باندې ووهي نو په دغه ټیم کې تاسو په دې باندې که لاس ورسره معمولي ټچ کوئ نو د دې وایبریشن چې دی هغه تاسو محسوسولی شئ. نو مطلب دا چې دغلته کم ساوند پیدا کیږي نو هغه د وایبریټینګ باډي د وجې پیدا کیږي. دویم زموږ سره په دې کې میډیم. د ساوند ویوز چون کې زموږ سره میکانیکل ویوز دي. میکانیکل ویوز مطلب د هغې دپاره
میډیم پکار دی. نو ساوند ویوز دپاره به میډیم پکار وي. عام طور خو موږ چې خبرې کوو نو د دې دپاره ایر میډیم استعمالیږي. خو د دې نه علاوه لیکوډ هم کیدی شي. په لیکوډ کې هم ساوند چې دی هغه پروپیګیشن کوي. او د دې نه علاوه سالډ هم کیدی شي. په سالډ کې هم ساوند ویوز چې دی هغه پروپیګیشن کوي، خورېږي پکې. په دریم نمبر چې زموږ سره کم دغه د دې استعمالیږي نو هغه زموږ سره ساوند ریسیور دی. ساوند ریسیور کوم چې اواز ډیټیکټ کوي، اواز د دغه دپاره چې اواز ډیټیکشن کوي د هغې ریسیو کولی شي نو دغه ساوند ریسیور دی چې د هغې مثال زموږ سره ایر دی. غوږ یو ساوند ډیټیکټر دی یا ساوند ریسیور دی. دغه شان په الکترانکس کې مایک چې دی دا ساوند ریسیور دی، ساوند ریسیو کوي یا ډیټیکټ کوي. په لیب کې زموږ سره چې کوم اپریټس استعمالیږي او اکثر پې موږ ایکسپریمنټس کوو نو هغه زموږ سره ټیونینګ فورکس دي. دا د میټل نه جوړ داسې دغه دی اپریټس دی چې دا موږ د څه دغه نه ووهو او دا غوږ ته سیلمه کړو نو د دې اواز موږ اورېدی شو. دا د مختلفو فریکونسیانو والا ټیونینګ فورکس په لیب کې موجود دي. لکه مثال په طور دا په دې ځای دا فریکونسي لیکلي، په دې باندې لیکلي 288. دا د 288 فریکونسي والا ټیونینګ فورک دی. بیا په ایکسپریمنټ کې دا فریکونسي مونږ استعمالو نو د هر یو فریکونسي چې کومه ده هغه په دې باندې لیکلي. دا 341 په دې باندې لیکلی دی 341. دغه شان په دې نورو باندې خپله خپله فریکونسي چې کومه ده نو هغه لیکلې ده. دا یو سیټ میلاویږي تقریبا 12 ټیونینګ فورس په یو سیټ کې موجود دي مختلفو فریکونسیانو والا. د دې ټیونینګ فورک د یو شاخ ته پرانګ وایي. دا یو پرانګ دی، دی بل پرانګ دی، یا دې ته مونږ ټاین هم ویلی شو. ټاین یو ټاین دی، دی بل ټاین دی. نو د دې دا ټاین یا پرانګ که مونږ د سطحې نه ووهو او بیا غوږ ته سیلمه کړو نو د دې کوم ساوند چې دی هغه مونږ اورېدی شو. یا که دا مونږ ووهو او د دې دغه له پرانګ له زه لاس وروړم نو د دې کوم وایبریشن چې دی هغه زه محسوسولی شم. Production of sound. څنګه چې مخکې موږ خبره وکړه چې د اواز پیدا کولو دپاره نه زموږ سره وایبریټینګ باډي چې ده هغه لازمي ده. چې کله وایبریټینګ باډي موجود وي نو د هغې نه ساوند پیدا کیږي. که وایبریټینګ باډي نه نو بیا ساوند نشي پیدا کیدی. نو پروډکشن اف ساوند دپاره زموږ سره دا خبره لازمي شوه چې وایبریټینګ باډي مخکې موږ خبره وکړه وایبریټینګ باډي د دې دپاره پکار وي. دغه وایبریشن بیا د هوا په ذریعه یا د یو بل میډیم په ذریعه باندې مخکې ترانسمیټ کیږي او زمونږ کم ساوند چې پیدا شوی هغه مخکې طرف ته وړي پروپیګیټ کوي خوري. په لیب کې چې مونږ د ساوند څه ایکسپریمنټ کوو نو د هغې دپاره دا ټیونینګ فورک استعمالو. دلته به زه داسې ووایم چې دا کله زه د یو سطحې نه د یو باډي نه دا ووهمه نو د دې دا پرانګ به لږ معمولي غونته کې دې خوا راشي. دا چې اوس بیرته داسې ځي نو دلته چې کومه هوا دې ته موجود ده د هغې مالیکول دلته کمپریس شو.
بیا به دا کمپریشن ریریفاید کیږي، بیرته به خورېږي. دا ګڼې کرښې ما د کمپریشن دپاره استعمال کړي او دا رنګۍ کرښې چې کومې دي نو دا د ریریفیکشن دپاره. چې دا ریریفاید کیږي نو ورپسې چې کوم د مالیکولو د هوا مالیکول دی هغه به کمپریس شي. دا ځای به بیرته ریریفاید شي، ورپسې چې کوم ځای دی نو هغه به کمپریس شي. نو دغه شان به کمپریشن ریریفیکشن په دې صورت کې به دا ساوند ویوز چې دي دا به مخکې پروپیګیټ کیږي. اوله د هوا کمپریس شوه، مالیکول یو ځای ته راوړ شو، دا مالیکول به بیرته واپس خپل پوزیشن ته راځي. نو دلته اوله کې کمپریشن پیدا شو، خو په دغه ځای بیرته بیا ریریفیکشن پیدا کیږي. مطلب دغه کوم مالیکول چې کنډنس شوي وو هغه بیرته واپس خپل ځای له ځي، نو ریریفیکشن به پیدا کړي. نو دا شی کمپریشن او بیا ریریفیکشن، بیا کمپریشن او بیا ریریفیکشن، د دې په صورت کې به ساوند ویوز چې دي دا به مخکې طرف ته خورېږي. خو دا یوازې دې طرف ته نه دي، دا صرف دا یو ډایرکشن طرف ته موږ اخلو، خو دا داسې غیر چاپیره هر طرف ته دا داسې خورېږي. نو په دې صورت کې دا مخکې دا ویوز رواني. بیا زموږ سره ټرانسمیشن اف ساوند. دا ساوند ټرانسمیټ کېدو لپاره میډیم لازمي دی. د میډیم نه بغیر ساوند ویوز چې دي هغه نشي پروپیګیټ کېدی یا خورېدی. نو میډیم عام طور ایر استعمالیږي او مخکې موږ وویل چې د دې نه علاوه لیکویډ او دغه شان سالډ هم استعمالیدی شي. بیا دریم چې موږ کوم مخکې خبره وکړه ډیټیکشن اف ساوند. نو د ډیټیکشن اف ساوند لپاره ریسیوینګ انسټرومنټ پکار دی یا ایر چې کوم دی غوږ چې دی دا زموږ سره یو ریسیور دی د ساوند ویوز لپاره چې ساوند ویوز دا ریسیو کوي. په دې کې د هیومن ایر چې دی انساني غوږ د دې باندې لږه خبره کوو. دا بهر چې کومه حصه د غوږ ښکاري دې ته پینا وایي. بیا یو سوراخ دننه سر ته ننوتی د دې غوږ نه چې هغې ته آډیټري کینال وایي. آډیټري کینال دا سوراخ چې مخکې تللی دی نو بیا په دې ځای باندې دلته یو ممبرین لګېدلی چې هغې ته موږ ایر ډرم وایو یا د غوږ پرده چې ورته وایي. د دې پردې سره دلته درې هډوکي لګېدلي. د اولني ته کوم چې د پردې سره لګېدلی دې ته میلیس وایي. د دغه څه بل هډوکی اټیچ دی چې هغې ته انکس وایي او دا درېیم هډوکی چې کوم دی دې ته سټیپیز وایي. دا درې په باډي کې د ټول نه واړه هډوکي دي، بونز دي. دا سټیپیز چې کوم دی دا دلته بیا د سنیل په شکل باندې یو حصه ده چې د هغې سره دا لګېدلی دی او دا کم وایبریشن چې دلته ساوند ویوز د کمپریشن او د ریریفیکشن په صورت کې راغلو غوږ ته ننوته نو ټایمپینک ممبرین یا ایر ډرم چې کوم دی په هغې کې وایبریشن پیدا کړي. دغه وایبریشن دلته د دې بونز په ذریعه باندې مخکې لاړ شي دغه ته کوکلیا ته ورسي، دې ته کوکلیا وایي. کوکلیا کې دننه فلویډ موجودي
لیکوډ په شکل. نو دا وایبریشن الته په دغه لیکوډز کې ویوز پیدا کی. هغه ویوز بیا د سیلیا نری نری هیر لایک سټرکچرز دي چې په دې کوکلیا کې دننه وي او په دغه فلویډ دی او د فلویډ سره پکې دننه دغه سیلیا هم موجود دي، هیر لایک سټرکچرز چې هغه دا وایبریشنز الیکټریکل سیګنلز ته کنورټ کوي او بیا دې ته نرو لګېدلې اډیټري نرو چې ورته وایي. اډیټري نرو او دا نرو دغه سیګنل د الیکټریکل سیګنل چې کوم دی هغه دماغو ته رسي او هلته بیا د هغې تجزیه کیږي چې دا ساوند څه خبره ده او کوم قسم ساوند دی زموږ سره. د دې لپاره یو ورکوټې غونته کې کلیپ تاسو ته په دې ویډیو کې زه دا کوم، تاسو لږ په غور سره دغه وګورئ چې څنګه ساوند ویوز دلته غوږ ته راورسي، کوم اډیټري کینال چې کوم دی هغې ته ننوځي او بیا ایر ډرم په هغې کې وایبریشن پیدا کړي. دغه وایبریشن بیا په دې بونز کې حرکت پیدا کی، یو قسم له وایبریشن دغه ته منتقل شو. دا وایبریشن بیا کوکلیا ته منتقل کیږي او په کوکلیا کې چې کوم فلویډ موجود دی په هغې کې دغه ویوز دوباره پیدا شي او ورسره امپلیفای هم شي. د دې بونز پکې بل کار دا دی چې کوم ویوز د دې ځای نه رالو د هغې توانایي ډېره زیاته کمه وي. د دې بونز په ذریعه د هغې توانایي سیوا کړی شي، تقریبا 100 چنده د هغې توانایي سیوا شي. نو هغه په دې کې بیا دننه چې کوم لیکوډ دی په کوکلیا کې په هغې کې ویوز جنریټ کړي او بیا دې کې چې کوم سیلیا دي نو دا سیلیا سپیشل سیلز دي چې هغه د الیکټریکل سیګنلز ته کنورټ کړي او بیا د اډیټري نرو په ذریعه باندې دغه الیکټریکل سیګنلز دماغو ته ځي. د غوږ په حصو کې تاسو 3 حصې وایي. یو ته موږ اوټر ایر وایو. اوټر ایر د دې ممبرین پورې دا حصه چې ده دې ته موږ اوټر ایر وایو چې یو پکې دا پینا ده، یو پکې دا اډیټري کینال دی. دا زموږ سره اوټر ایر دی. بیا دا ممبرین ایر ډرم چې کوم دی او دا 3 بونز دا حصه چې کومه ده نو دا زموږ سره میډل ایر دی. او بیا دا کوکلیا چې کوم دی نو دا زموږ سره انر ایر دی. دا 3 حصې د غوږ جوړیږي په ساینس کې 3 حصو کې دا تقسیم کړی. اوټر ایر چې په هغې کې دا پینا او ورسره د اډیټري کینال له کوم سوراخ چې دننه تللی دا پکې شامل دی. او بیا میډل ایر چې په هغې کې دا ممبرین ایر ډرم د غوږ پرده او ورسره دا 3 بونز چې کوم دي میلیس انکس او سټیپیز. میلیس انکس او سټیپیز دا 3 بونز چې دا د باډي د ټولو نه واړه بونز دي او په دې کې دا سټیپیز بیا د ټولو نه ورکوټی بون دی، ورکوټی هډوکی دی. او په انر ایر کې زموږ سره د کوکلیا چې ده د انر ایر حصه ده چې په دغه کې بیا دا ویوز کوم د ساوند وایبریشنز چې دی نو دا الیکټریکل سیګنلز ته چینج کیږي. دلته تاسو وینئ چې ساوند ویوز اډیټري کینال په ذریعه باندې دننه داخل شو او ایر ډرم چې کوم دی نو په هغې کې وایبریشن پیدا کړ. ایر ډرم سره دا 3 واړه واړه هډوکي لګېدلي میلیس انکس او سټیپیز. دغه وایبریشن د دې حرکت ته بدل شو او دا سټیپیز چې کوم دی دا د کوکلیا سره اټیچ دی او په دغه کې وایبریشن پیدا کوي. کوکلیا کې دننه فلویډ موجود دی په کوم کې چې ویوز پیدا شو او دغه ویوز دلته چې په کوکلیا کې کوم سیلیا موجود دي، هیر سیلز، هیر لایک سټرکچرز دي، په دې کې دغه وایبریشن پیدا کی او دا سیګنلز الیکټریکل سیګنلز ته کنورټ کی.